دې باب کې وس بل فصل چې شروع کی نو په دې کې د اسم ظرف خبره ده نه لګي اسم ظرف نه لګي خو لکه اسم مکان لګي او اسم زمان لګي اسم مکان او اسم زمان خو دې باندې دا ویل کېږي ظرف او ظرف په وخت کې ویل کېږي ظرف مکان او ظرف زمان اسم ظرف څه ته ویل کېږي اسم ظرف هغه اسم مشتق ته ویل کېږي هغه اسم چې د فعل مضارع نه مشتق شوی سره مشتق شوی د فعل مضارع نه مشتق شوی او د فعل د صادرېدو پځې یا د فعل د صادرېدو په وخت باندې دلالت کوي فعل د صادرېدو پځې باندې د فعل د صادرېدو په وخت باندې دلالت کوي اسم ظرف یو ظروف مبنیه دي لکه قبل او بعد او قدام او تحت او اذا متى او كيف ايانا منذ نو هغه ظروف دي او اسماء ظروف نه دي ولای دا اسم ظرف لپاره لکه څنګه چې د مفعول او د اسم مفعول کې فرق دی څنګه په فاعل او اسم فاعل کې فرق دی دا ځان په اسماء ظروف او په ظروف مبنیاتو کې فرق دی چې د اسم ظرف لپاره مشتق کېدل ضروري دي چې دا خامخا د فعل مضارع نه مشتق شي د فعل مضارع لکه یضرب بده کنه يفعل نو پدې کې علامت مضارع حذف کړلا صحیح حذف کړلا علامت مضارع حذف کړلا دې باندې میم ولګو میم ولګو میم مفتوح ولګو د دې لپاره چې را دا سره مشابهت را نشي د اسمه لکه څنګه چې اسم ظرف چې ده کنه پدې اولنې حرف مفتوح ده په میم باندې فتحه ده دا څنګه پدې باندې په میم باندې فتحه ده فتحه بذکر علاله چې فتحه اخف الحرکت ده سره اخف الحرکت ده او بیا په عین کلمه باندې چې نو کله زبر راځي او کله زیر راځي ان شاء الله اوس وایو اخر کې تنوین ته مفعول او دا اسم مفعول په شان دي چې لکه په اسم مفعول کې په عین کلمه باندې زموا علایه مستواو چې دا سبق له شو له وانه له سبق له شو زګه چې لګي فرق چې نه دارش پوه وزن اسم ظرف څه کړه دا موږ د ثلاثي مجرد سم جوړو او د غیر ثلاثي مجرد سم جوړو نو دا غیر ثلاثي مجرد دا اسم ظرف دا راځي اسم مفعول په وزن باندې څنګه اسم مفعول له په دغه وزن باندې لدينا اسم ظرف راځي او د ثلاثي مجرد کې د هفت اقسام دي کوم دي صحیح معمول اجوب مضاعف مثال ناقص او لفیف نو د دې د هر ظرف څخه دا جدا جدا راځي نو دا په درې قسمه باندې یعنی موږ لاول کو چې موږ ظرف جوړو کنه یا با د ثلاثي مجرد نه جوړو او یا با د غیر ثلاثي مجرد نه جوړو نو کله غیر ثلاثي مجرد نه جوړو دا بیا اسانه خبره ده چې څه ډول باندې براشي د اسم مفعول په ډول باندې براشي د اسم مفعول په ډول باندې غیر ثلاثي مجرد دا براشي دا اسم مفعول په ډول باندې یعنی دغه چې څنګه اسم مفعول راځو کنه دغه شاده به د ظرف څخه راځي لکه اکرم یکرمنا اسم مفعول مکرم راځي ظرف په تم سره راځي مکرم راځي دا استخرج یستخرجنا اسم مفعول څنګه راځي مستخرج په دغه وزن به سره شي دا راځي اسم ظرف راځي پوه شئ به باندې او چې د ثلاثي مجرد نه موږ ظرف جوړو نو ثلاثي مجرد کې با دا د دریو حال خالی نه یا موږ چې ظرف جوړو نو دا موږ جوړو د صحیح محموز اجوف او مضاعف پوښښ یو قسم ده دریم قسم ده چې دا موږ جوړو د مثال دریم قسم ده چې دا موږ جوړو د ناقص او د لفیف پوښښ یا موږ د سمه یا موږ په ځان جوړو د ثلاثي مجرد یا د غیر ثلاثي مجرد د غیر ثلاثي مجرد په یو ټکی دی چې د غیر ثلاثي مجرد موږ اسم مفعول جوړو نو دا وخت په باب د اسم مفعول په اړه باندې جوړو خبره چې څنګه اسم مفعول د دا شان بسر کړی او کله ثلاثي مجرد موږ جوړو نو بیا په څو قسمه وي بدره قسمه یا موږ د صحیح محمود اجوب مضاعف نه جوړو څه سره ایا موږ مثال جوړو یا با یا په څو قسمه نو کومه ځل جوړو د لاولي ضرورونه ان صحیح معمول اجوب مضاعف نه بیا به خالی دی دوه حالنا یا بلدی مضارع چې نه دا به مکسور العين وي او یا به مضارع مفتوح العين وي یا به مضموم العين مضارع مفتوح العين یا به سری مضموم العين نو کا د صحیح معمول اجوب مضاعف نه موږ ضرب جوړو او مضارع مکسور العين ما
یعنی يفعلو کنه نو دا برازي د مفعول په وزن باندې دینه مطلب څه کول نه دي د مفعول په وزن باندې او کا د صحیح معمول اجو مضاعف نو او دینه موږ څه جوړو نو دا برازي څه په وزن باندې د مفعول په وزن باندې څه په وزن باندې د مفعول په وزن باندې دا دې صحیح نه باندې مثال سره چې لګي مضربون د محمودنا چې محمود یو مکسور العين دي ها يقدر أدرى يقدرون مقدرون سبرازي مقدرون أجوفنا مبيع سبرازي مبيع بيعقوا بكتاليات معينة بكي أو ده مضاعفنا مفرر سبرازي مفرر هذا كوفي أو ده مضارع مفتوح علمي يا مضمون علمي بيانا سيئنا مثلا راتي منصر أو مفتح دا محمودنا مأخذ او مسأل او دا اجوفنا مقول بیا به تعلیم معلومه کړه کې مقول مضافنا ممدد هغه پوښتنه کوي په دې باندې اگر مثال نه راتلو نو د مثال نه مطلقاً باندې څه کوله نه دي دا مفعول کوله معنی څه کوله معنی مطلقاً مطلب دا دی که مثال واوی کوي که مثال واوی کوي او دا ځکه که مثال د مضارع مفعول علم او که مکسور العلم او که مضمون العلم او په هر څه شي او چې صرف مثال بګو ناغې نه مذهب راځي د مفعول کوله معنی لکه موجل او موعد او ميسر وغيره واښلې باندې او کله ناقص او د لفظونه منګه ظرف جوړاو نو دا به هم مطلقاً چې دا مرادي د مفعول په وزن باندې څه په معنی د مفعول په وزن باندې څه په معنی د مفعول په وزن باندې دا غیر ما يرمي وسنتي مرمن په دغه مرميو دعائلنا مدعون دلفيفنا موحي هغه په څه کې باندې نو ګورې اسانه خبره شو ضرب موږ جوړې له ثلاثي مجرد نه ایا موږ جوړو سره غیر ثلاثي مجرد موږ جوړو او دا باب دا اسم مفعول بوله دي او کله ثلاثي مجرد موږ جوړو نو بیا موږ په درې قسمه وایي یا ور صحیح محمود اجوا کو ذات نه جوړو یا ور مثال نه جوړو او یا با ناقص نه جوړو ناقص او دلفيف نه کله صحیح محمود اجوا کو ذات نه موږ جوړو نو بیا به خالي فعل یا به مضارع مکسور العين یا به مضارع مفتوح العين یا به مجرور العين که مضارع مکسور العين نو بیا وظرف ترن دا برادي د مفعول کوله مفعول په ځای باندې تاسو محلل ولګي محلل ځکه چې بیا غاړي مسلمان المسلک په اعتراض کړل نه محلل جلا مظرف نه مصدر به ملي د بعض علماء کرام باندې ظرف ته لږه سوال به سره وښنو محلل صحیح ولا که مضارع مکسور العين ظرف د مفعول کوله باندې برادي اگر مضارع مفتوح العين یا مضموم العين نو ظرف بیا راځي د مفعول بولل نه ورشه باندې او کوم دغه ظرف موږ جوړول مثال نه نو مطلقاً د مفعول بولل باندې راځي او کله ناقص او د لفظ نه موږ جوړو دا راځي د څه بولل باندې اوس په کتاب کې لیکل دي کنه نو په کتاب کې دې لیکل دي دا خو د عام چې کوم ظرف قاعده او ظرف قانون جدا هم دي په کتاب کې دې لیکل دي چې کله مضارع مفتوح العين وي مضارع سوي نو ظرف په راځي د مفعول په وزن باندې زبونه باندې او که مضارع مکسور العين وي نو ظرف په راځي د مفعول په وزن باندې زبونه باندې او که مضارع مضمون العين وي نو د قياس مطابق په کار دا و چې راغلی وسو مفعول نه غلوي کنه سره غلوي مفعول نه غلوي لیکن ودا مفعول نه راځي بلکې دا دغه چې کوم نه د کوم چې مضارع مضمون العين وي نو د دې نظر کړه د مفعول بوله راځي او کړه د مفعول بوله باندې راځي یو لسته کې د کتاب کې لیکل دي مشرقون او منصفون او مغربون او مطلعون دا نو په دا یو لسته کې لیکل دي دا یو لسته کې پکې دا غنا راځي د مکسور العين راځي د مفعول بوله باندې راځي او د دې نه علاوه چې څومره ټکي دي نو هغه کې مضارع مضمون العين دا راځي د مفعول بوله باندې خو څه په باندې په کتاب کې څه لیکل دي چې دا مضارع مفتوح العين نو ظرف په څه وزن نه دي
او مضارع مکسور عین ظرف او کوم مضارع مضمون عین وا نو بیا با یو لستګي کنه دا به مفعول بودل باندې راځي او د دې نه علاوه ټکی با دا مفعول بودل باندې راځي پوه نو دا نور څه کې دي نو هغه چې دا یو لستګو مو د ضرورت نشته او قاعده دا ده چې کوم ذکر کړل چې مضارع مضمون عین او مفعول عین د مفعول بودل باندې کم ځای کې چې لکه نه راغلی لکه سجده یسجدون مسجدون نسکین سکون منسکون شرکای سکون مشرکون غربای رومون مغربون نو موږ وایو چې دا شاذ دا سری شاذ دی او دا شاذ احسن د قبیله دی پوه شو باندې اله قبیله باندې پوه شو دا شاذ احسن شاذ قدرت اسمه شاذ احسن شاذ احسن او شاذ قبیح نو دا بګه دا شاذ احسن اوس ته وګورئ دی کتاب ته وهي فصل في اسم المكان والزمان دا فصل له په بیان د اسم مکان او زمان کې نو ما دا سوي چې دا خو ظرف صغیری خدای لګي د لیکل اسم مکان او اسم زمان بیا د اسم مکان چې نه کنه نو داغه تفسیری کړه او دا زمانه باغې باندې حمل کړه چې دا زمان هم د قشان دي خو شو بیا د مکان ولې تفصیل ذکر کړه او زمان ولې په عمل کړه نو زیات تر د استعماليږي دا اسم مکان نو دا ځکه د دې تفصیلات ذکر کړل دلته چې دا کوم تعریف کړل دی دا کړه د اسم مکان موږ خو د ظرف تعریف وکړو چې دا فعل صادرېدو په ځای یا په وخت باندې موږ چې دواړه فکر راشي بیا د صادرېدو په وخت د هر کوم ایت ظرف زمان وای او صادرېدو په ځای باندې هر کوم ایت و اسم المکان اسم المکان څه دی وای او هو اسم مشتق من يفعل 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 یعنی د فعل مضارع نه مشتق شوی نو فعل مضارع کله يفعلوا کله يفعلوا کله يفعلوا راځي کنه لمکان وقع فی الفعل داغه مکان د پر چې فعل پاغي کې واقع شوی فزیدت المیم وس دا وی کنه چې لکه څنګه به جوړه نو علامت مضارع بعض کو زیات پکړل شي میم کما فی المفعول لکه څنګه چې په مفعول کې جننه دا جوړ شوی لکه څنګه چې په مفعول کې میم موږ سیوا کړو کنه الله کې د میم خبره موږ کړو کنه چې میم مولي سیوا کې پکار ودا چې تار فعل سیوا کې وای کنه واو نشي سیوا کوله وزګه جو واغو په شروع کې راځي نه او یا نشي سیوا کولای ولی او الف نشي سیوا کولای ولی نو چې دا واو سره کوم مناسب او میم هغه آی سیوا کو او په میم باندې بیا خانو لمناسبه بینهما ځکه چې د ځمانو په منځ کې سره ځکه چې فعل په واقع کېدو باندې لګي مفعول جنر پای کې فعل په باندې واقع شوی په اس مکان کې فعل پاغي کې واقع شوی پوه شو باندې ولم يزيد الوهاج بیا وی چې لکه پای کې میم مفتوح جو بدیګو میم مفتوح نو پای کې خو پاین کلمه باندې زمو او پاین کلمه نه ورسو واو نو دل لګی ته پای کې واو سوا کنه نو سن سفر خو بګی کنه وروي ولم يزيد الواو حتى لا يلتبس به د دې ورځ بیا ګډوډواله نه نشي اسم مفعول سره وصيغته من باب يفعل مفعول اذا کا پوښتنه به باندې وای د يفعلون ډایرکټ د سبو وزن جوړیږي لکه المذهب لکه ذهبه زمون سره راځي مذهب الا من المثال مگر د مثال نه جوړه کنه دا ظرف د مفعول په وزن باندې کوم مثال چې دا مفتوح عین وي نو بیا باغیګه د مفعول په وزن باندې اله کا پوریږي فانه منه يكسر العين بیا فانه منه بكسر العين زکه چې د مثال نه ظرف په سبا باندې راځي په مکسور العين په صورت کې یعنی په سبا وزن باندې لکه الموجل اله کا پوښ به باندې وس دی وای کنه دغه ما ته وګوره چې د مثالونه ولې ظرف د مفعول بودن باندې راځي د مثالونه ظرف ولې د دی وای کنه مثالونه ظرف د مفعول بودن باندې راشي د څه بودن راشي د مفعول بودن باندې راشي نو دلته خو د دې په عین کلمه چې نه پرې کې په فا کلمه کې واو راغلی کنه لکه موجنون کنه موجنون دی موجنون نو بیا باندې دی وزن براشي فوعلون صبر شي او فوعل وزن جنن دا جورب دا ملحقات دغه نو بیا پته نه لګي چې دا جوربا د ملحقات څخه راو کنه دا ظرف د مثال څخه خو شو به معنی او دغه ناراضي کسره په هم نشرات له دا ضمه په هم نشرات له دغه چې فوعل وزن جنن دا په کلام عربي کې مونږ لګي خو شو د فوعل په صورت کې د فوعل په صورت کې لکه مفعول دی خدا مفعول او فوعل غيو شه نو په دا صورت کې دا مفعول په صورت کې د چا سره مشابهت راځي د ملحقات او د جوربون سره او دغه سره جننو په قسمه پر اولینو زمو پر اتل نه شي فعل وزن په کلام عربي کې مستعمل لري نو خامخا مفعول وزن برازي
حتى لا يظن چې ګمان ونه کړي چې ان وزنه كان فوعلا چې دا وزن په اصل کې فوعلا او لکه جوربه ولا يظن في الكسر او ګمان نه کوي په کسر کې لئن فوعلا لا يوجد في كلامهم ځکه چې فوعل وزن چې دا نه مونږ لګي په کلام عربي کې لکه فوعلا ولا يظن في الكسر لأن فوعلا دي کله ها لأن نکنه فوعلا بکار ده فوعلا بکار ده چا دي کې فوعلا ده جو خبره ده کنه نو تاسو برابر کولا لأن فوعلا لا يوجد ذکر فوعلا وزن چې نام نه مونږ لګي په کلام عربي کې ها کسرا ها كان فوعلا لا يدركان بفتح العين او فوعلا ده مثل جورب ولا يظن في الكسر دی وی کنه چې لکه کسری په صورت کې لکه بیا هم د دې مشابهت د جوربون سره نه راځي نو موږ د کسری په صورت کې دا نه راځي ځکه فوعل وزن چې نه لکه په ملاقات په کلام عربي کې نه مونږ لګيږي پوه شئ نو دا حتى لا يظن ان وزنه كان فوعلا مثل جور دا فوعلا ده ولا يظن في الكسر لان فوعلا لا يوجد في كلامهم پوه شئ مې معنی چانه برابر کړ ومن باب يفعل مفعل او د يفعلنا یعنی کله چې مضارع مکسور العلم ندینه بذر د مفعل بودن معنی راځي ها الا من الناقص مگر د ناقص نه بنو ولی فانه منه يجيء بفتح العين زکه چې بریګ د ناقص نه با ضرب د څه بودن نه دي د مفعل بودن معنی اوس ګوره دی وای کنه چې د مفعل بودن معنی به ولې راځي د مفعل بودن باندې دی وای ک مفعل بودن معنی تراولې نو مفعل به مرمي شي کنه صبر راشي نو مرمي کې یو په میم دلان کسر نه او دویا یا چې نن دام د دوه کسرونو روغه ده دی وګوره خج صحیح دی صحیح دی ها ګوره یو په مرمي وزن کشي کنه یو په میم باندې کسر ده یو په سبانه کسر ده او یو دوه کسرې دي یا نه دلان یا هم د دوه کسرونو روغه ده کنه نو څو کسرې براشي درې کسرې براشي څو براشي درې کسرې براشي او درې کسرې راتل په کلام عربي کې جنن دالک ډېر زیات ثقيل دي پوه شئ نو دې دریو کسرونو نه بچ کېدو لپاره موږ وزن د مفعولون ورته سره پرې خو موږ مفعولون براو هغه پوه پښوي ها کم زره خوان اور ومن باب يفعل او د باب يفعلون يعني چې کله مضارع مکسور العين انه مفعول به زمان بلدي الا من الناقص فانه منه يجيء بفتح العين ځکه دا ضرب د دینه په فتح العين په فتح العين سره راځي لکه مرمن فرارا عن توالي الكسرات دا غد مختصر دي ما خو مختصر من بقول له ساري فرارا عن توالي الكسرات چې د ځان بچ کړی شي تیغ ته وکړل شي د متواتر کسرو نه راتلل نه د پرله پسې کسرو کپرله پسې کسرې کمی دي یو بلام کلمه باندې کسره ده په د عین کلمه باندې او بلا دوه یاګان دي دا یا د څو کسرو جوړه ده په دې پوه شئ ولا يبني من يفعل مفعول او تکلم مضارع مضموم العين وي يفعلوي نو دا قياس تقاضا خدای له چې يفعلون مفعلون او يفعلون مفعلون او يفعلون مفعلون ولا کنه نو یې نشرات له ولې ثقل الضمته دغه چې ضمه سره نو فقسم موضعه بين مفعول ومفعل نو تقسیم کړی شوی له ضرب دري دا مفعلون دا مفعلون به مېس کې واعطي للمفعل مفعل 11 اسما نو یولس اسمونه ته دا مفعلون بوله نه او د دین علاوه ته دا نور د مفعولون بوله باندې راځي هغه پوه شئ چې مضارع مضموم لانی یولس اسمونه په سمان راځي نو دې باندې دا دغه رانه چیرې دا په شای جو غټول یو قاعده کې راځي نه کړل او کم چې لکه دا قاعده دا نو بری هم وایي چې لکه مسجدونه دا کم ته چې لیکلي المنسکو قربانګات ویلېږي المجر قصب خانی ته وایي من بیت راختو زه ته ویلېږي اے نسکاین سو جزرای زرو دا ټول نه نصرین سرونه دي لگا پوه شو دې معنی مطلع او مشرق مغرب د راختو دیږي د ګوزیدو دي او مرفق د نرمۍ دي مسقط را غورځېدو دي او مسکین چې نه د اوسېدو دي
او مسجد د سیدی له ګولو دی او مفرق چلنه دا د فرق راوستل دی والباقي مفعل او نور دی دا مفعل په د معنی لخفه الفتحه هغه پوه شوي ها او واسم زمان مثل المكان او اسم زمان چې دا په شان د مکان لکه مقتل حسین پوه شو دی معنی ها وزه دا خدا د سوکړه کنه چې یقولو لك کلم مضارع مضمون عین نیول سوی دا يفعلوا په د معنی راځي او نور تلان دا مفعولون په د معنی راځي او دا نور صرف چې نو هغه چې لکه دغه شاذ دي کنه او امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ چې شاذ نشته ده بلکې دغه کم سيزونه چې دي لا مشرق او مطلع او مسجد دي دا د اسم صورت اختیار کړی دی که مشتق معنی چې نن دا وتلی ده دینه ځکه چې مسجد هر ځای د سیدی لګول نه وي ته لکه سیده لګین ته د مسجد نه وي بلکې دا خاص دي د مسجد وي یا دغه شان د مشرق دراغتو ځای دغه نه لکه ته د نو ته خلکو لکه مشرق نه مشرق نه مشرق د نور دراغتو ځای تصویر لګي نور تفصیل د المسجد شوی دی په دې پوښتنه تاسو چلو